باب قول الله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. جزاكم الله. وای کتا سو بیماران او بیماری دا سیوا چې هغه ته د اوبو استعمال بند. طبيب حاذق سپیشلیست ډاکټر تاسو ته ویلو اوبه مې استعمالو. یا درته بیماری پیدا کیږي یا دوچند کیږي یا په سبب د هلاکت جوړي یا په سفر کې وي یا یو کس لاړ غټي تقاضې تراغه وبنه به 14 چارندامو کې دا ټول صورتونه کې فتیممو تاسو بیا تیمم وکړئ. سعیدا طیبا سعید ما صعد من الارض مراد نه وجه الارض. دا کم تفسیر چې امام بخاری دی سعید کړه کتا سلګونه دقت نظر نه کارواله دای د احناف او د مذهب موافق تفسیر کړه. احناف وای چې تیمم په جنس الارض باندې روان چې اگر شي جنس الارض مرته په خپل ځای باندې وای. شافعی سے وای خاور اغم خواګه. ابو یوسف سے وای خاور او شګه وې د سمکه په مخ باندې. جابر سے وای كانت الطواغيت التي يتحاكمون اليها في جهينة. طواغيت د طاغوت جمع ده. طاغوت دول اسماناګان مفسرین کوي. یو معنا د طاغوت سحر، دوهم معنا د طاغوت ساحر، دریم معنا د طاغوت نجومی علم نجوم والا، او څلورم معنا د طاغوت دا څوک چې دا پالګر پالبین او پالګر چې تا ته لاس ته ونیسي او پال دی معلومون خزه ته پیغله جنۍ ته وای ته خو ډېره بختوره ته به غټ سوټا موټا ښایسته خاون به او ستا به ټول عمر تابعداري ته به پې سپری له پاسه به دې ګرځي خفه به دی نه هغه منډه کې بټوید 2-3,000 روپۍ راوړي وي دا خو ډېر ښایسته. یا داسې سړی وګوري هغه ته ووایي چې بس تا ته به الله 4 ښځې ده یوه به دې بلې نه ښایسته یوه به دې بلې نه ښه ساتي خدمت بیا به ځان دې ته پالګر وایي دې ته هم طاغوت وایي. طاغوت بوتانو ته هم وایي، طاغوت بت پرستانو ته هم وایي طواغیت، او طواغیت شیطانانو ته هم وایي. طاغوت معنا شیطان. الف جوهینه قبیله کې یو بوت هغه ته وایي طاغوت ویل. دی به ورته عبادت کو. په بنو اسلم قبیله کې بلو په هر قبیله کې به یو بوت هغې به ورته عبادت کو. او کوهان علم نجوم والا اصل کې کاهن هغه چاته وایي چې 3 خبرې په هغې کې موجودې. یو دا ده چې دعوت غیب کوي چې زه غیبدان یم ما ته د غیب ویلم. دویمه دا ده چې خلق د غیبونه خبروي د ده د ګمان مطابق. او دریمه دا ده چې خلقو ته عامې خبرې په قافیه او سجعه کې کوي. وقال جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت التي يتحاكمون اليها في جهينة واحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد قرآن ينزل عليهم الشيطان. دای ته به شیطانان راتله وسوسې به ورته اچولې بس هغه به دی خلکو ته بیانولې. وقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان والطاغوت والكاهن. وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابيه عن ابن عائشه رضي الله عنها قالت هلكت قلاده لاسماء. دلته د دې واقعې سره د عائشې صدیقې د قصې هیڅ تعلق نشته چې هارې دې نه ورک شوی. صحیح ده، لیکن چون کې 2 ځله په 2 سفرونو کې هار ورک او د تیمم آیاتونه په 2 ټوکړو 2 ځله په 2 سفرونو کې راغلي. یو ځلی په سورت مائده کې نو د دې وجه نه هغه د هار تذکره ضمناً وکړه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة رجالا فحضرت الصلاة
وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله التيمم. د تیمم آیت دو ځایه یو سورت نساء یو ټوکړه بلې په سورت مائده کې باب قول الله تعالى وأولي الأمر منكم ذوي الأمر. تاسو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم. څلور اصول د شریعت: اطیعوا الله کتاب الله ومنئ، اطیعوا الرسول سنت الرسول ومنئ، واولي الامر منکم د مجتهدینو قیاسات ومنئ. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول او فلا نو دینه پس بیا واجدي اجماع د امت اغم پدې کړه. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه النبي. یا لکه مخکې تیر شوی په یو سریه کې د امیر مقرر کړ او صحابه ته ویلو چې د امیر څه به کوي. هغه په یو ځای کې د لاره کې ورته غوسه شو، وی ورسي خاشاک را جمع کړي. تاسو ته رسول الله نو ویلي چې د تاسو امیر د اطاعت بګوي او خاشاک به را جمع دي ته اوس ور واچو چې ور خبل شو به اوس ورته ور ودانګي زستا سو امیر مې اطاعت بګوي. حتی قریب و چې بازو کسان وردانګلی وي وانور ورته چې موږ خو دی ور نه تختیدلی منګه چې بت پرستی پرې خو دا سبب دی ور او رسول الله تراول ایمان او کلمه د توحید دی ور نه ورته منګه ورته موږ د اطاعت نه کوو. تر سوچ اور سړېده د دې امیر صاحب غوسم سړه شو چې واپس رااله کیسه رسول الله ته وی ټیک د خدای د اولو الامر اطاعت جایز کړی ده خو چې معصیت الهی پکې نه راځي. لا يعذب بالنار الا رب النار. دا امر بالمعصیت او کچا منلی وای نو بیا به تر قیامت د اور نه وای راوړي، معنا دی به همیشه بیا جهنمی وای. خرج دا حکم منلی نه ده. باب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. د دې آیت شان نزول کې ډېر واقعیا دي خو مشهوره واقعیا ده. دا د غرب په د لمنو کې چې کوم پټي دي تاسو کتلې دیر ته بتلی استی تاسو کومرار ته بتلی بحرین کالام د غرب په لمنه کې داسې پټي وي او هغه اکثره د باراني او بغیر کې چې کله بارانونه وشي د لختي راغلي دي ما چې کوم بره پټي دی اول هغه وبکیږي بیا پس لاندې نمبر په نمبر وبرز. د حضرت زبیر پټي د ټولو نه اوچت یو لخته راغلو نو هغه پټي مخه ته د زبیر صاحب او زبیر د نبی پاک د ترور او د دې یو انصاری گاونډي او چې د هغه پټي د پټي سره لګیدل او هغه لاندې شریعت هم دا وی عرف هم دا وی چې د چا پټي بره د اول باغو بکیږي ځکه او بره نغره کې را رواني او هغه نه پس بلاندې انصاری وی نه اول بز پټي وبکو اول ګوره زما حق رسول الله مبارک ترا اول چې حق د زبیر پټای دی وبک اسب دومره ورته به دې گاونډي ته پرېدا دا شرعي فیصله او عرفي مو په دې باندې هغه انصاری لک خپش ویتا خو رسول الله قربا پروری وکړه وی دا فیصله د زبیر په حق ځکه وکړه چې د ترور زوی دی د ترور اقربا پروری دی وکړه حضور خپش وی د خدای په پیغمبر داسې الزام لګوي د خدای په پیغمبر داسې تهمت لګي وی زبیر ما خو بخوا درته روغه کړې وو درته حکم کوم شریف فیصل پټی ته دی وب ورک ورخ بند کا دومره وبکا چې ستا د پټو د پول نه وب واوړي جودور چې دا وب په پولو باندې راوو هغه نه بعد بیا د پرېدا مخکې ورته دا نه ویلي چې پولو نه وو او چې د انصاری غوسه او په حضور الزام د اقربا پروری ولګو. اقربا پروری خو په جمهوریت کې یا اقربا پروری خو په نام نهاد اسلامی حکومتونو کې د رسول الله په زمانه او د خلفای راشدینو زمانه کې اقربا پروری نه و او دلته د انصاری صحابي د رسول الله په فیصله درې خبرې دي. یو ته حرج وای دل تنګي
او یو ته عدم تسلیم وای چې سړی د نبی پاک او د شارع فیصله ونه مني. تحکیم، عدم الحرج او تسلیم. قرآن وی فلا وربک حتی یحکموک، تراغه د مسلمانان جوړې دی نشي چې تا حکم ونه ګرځي، یو فیصله به پتا کوي کنه کې د مسلمانان نه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج، دا دویم شرط. تراغه د مسلمانان نشي جوړې دی چې استا په فیصله باندې پزړه کې تنګی را نشي. نو مسلمانان دی او که تنګی راغله بیا مسلمانان نه دي. او دریم ويسلم تسلیم، علی بدی مسلمانانی چې تور ته فیصله واوري دی بسر سترګو مني. نو چې عدم تسلیمی، عدم تحکیمی او حرجی، نو بیا به اسلام. و سراشی جی دلته درې درجې دي. عدم تحکیم چې فیصله به نبی نه کوي، حرج چې د نبی فیصله باندې زړه خپي، عدم تسلیم چې بسر سترګې مني نه. درې درجې شوي کنه. او د ایمان هم درې درجې دي. یقین د اقرار د عمل. اوس که د اوله درجه وه، د اوله درجې نوم عدم التحکیم، د دې نوم اعتقاد او یقین. کدا نوی نو سړی کافر. د دویمه درجې نوم اقرار، عدم الحرج، چې په جب وای چې دا فیصله ما ته منظور نه ده، زه به دې خفه یم، دی کافر شو. ولې مسلمانان به یو چاته کافر او مسلمان به څه وایي په ژبه، زړه نه خو یې موږ نه یې خبر. او تسلیم چې وایي نه منم، دا فسق ده. د دې مرتبه نامه د فسق. او یو ته تنگی طبعی وای، په تقاضا د بشریت په یو فیصله د زړه کې خفګانی، هغه کې گرفتاری نشته، نه کفر اعتقادي شته، نه عملی شته، نه فسق. او چې اختیاري تنگی د بزړه کې راغله، بس بیا بسړی کافر کیږي. په دې حال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر بن زهري عن عروه قال قاسم الزبير رجلا من الانصار في شريك من الحراء. شریک پیژنې لخته چې د غره منځ کې راغلی ول. اسقي يا زبير ثم اسقي ما الى جارك فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك. زکتا زبیر ته ویل چې پټي وبکه چې ستا د ترور زوی ده کنه. فتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. ګوره وې زبیر پټي ته دی وب پرېره، دومره وبکه حتی یرجع الى الجدر، حتی چې پولونه ووړي، پولونه پورا ورک نبی علیہ السلام زبیر ته خپل حق صراحتن حکم ورته شرعي وکړه. کله احفظه الانصاری چې غصه ک انصاری نبی پاک لره، په نبی پاک الزام دی اقربا پروري ولګ. د دې نه مخکې د څه فیصله ورولې و چې هغه کې د زبیر او د انصاری دواړو فائدہ ور. وې دا آیاتونه زمون متعلق نازل دي. بس دا څوک چې دي منعم علیهم، دا به د انبیاء او صدیقین، شهدا او صالحین سره. دا مختلف ابوابو کې به دا روایت راشي. مرض وفات د حضور بیان. عائشہ بی وی چې سر زما په پتون یاد سینې مری منځ کو، او اللهم رفیق الاعلى، خدایا د ملأ الاعلى ملګرو سره یو ځای. وی ما حضور نه په حیات کې اوریدلو صحت چې کله نبی وفات کېږي الله اختیار ورکړي چې ته دنیا کې پاتې کېږي او کما عنده الله. وی چې کله حضور اسمان ته وکتو د شهادت غوته ونیوه، او اللهم رفیق الاعلى مع النبیین والصدیقین ما وی باس وس رسول الله من روان دنیا پرې خدا و آخرت ورکه. وبه قال حدثنا محمد عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عمرو عن ابن
عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره. مرض کې ورته مرض وفات کې الله اختیار ورکړي. كان في شقاه الذي قبض فيه اخذته. هغه بیماری چې مرض وفات او ونی و نبی علی السلام رټوخی هغه ټوخی چې په مړی کې دی لاړې توکانې بند شي اواز زیګ او درون شي او غټ شي. وسمعته يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه خير. زما یقین راغی چې حضور ته دی الله دې طرف اختیار میلاو د نور عالم بالا ته تشریف وړي. باب قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. او دا عتاب دا کسانو ته چې معذورین ندي قدرت علی الجهاد لري او سره د قدرت علی الجهاد نه جهاد ته نزي یو دې لپاره چې اعلاء د کلمت الله راشي دویم دفع د فتنه راشي دریم چې کم مظلومین او مستضعفین معشومان او زنانه د مکه کافرانو جبرانو قهرانو عنوتن مکه کې بنکړي نی پرې دي چې هغه آزاد مستضعفینو نه معشومان او زنانه او بوډاګان. عبد الله ابن عباس وای دا مستضعفینو کې زو زما مور ام الفضل شامل زګه زما شوم او ام الفضل زنانه و منګ ته د مکه لار معلومه نه و. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وابن المستضعفين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي هريره ان ابن عباس رضي الله عنهما تلا الى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت انا وممن عذر الله ويذكر. از منګه زو زما مور په هغه کسانو کې یو چې الله پاک دی هغه عذر بیان کړی دی د زنانو او د ماشومان عذر الله بیان کړي چې دا مستضعفین دي کمزوري نه طاقت لري د سفر نه ورته لارې معلومې دي وي منګه عذر الله بیان کړی دی. حسرت صدورهم ضاقت تنگ شوي سینې د دی وین تورزو وتلو تلو لیکيږي جبه په دروغ باندې اړول مروړل د جبه السنتکم بالشهادت چې کله دروغ باندې تاسو جبه په کلمه د شهادت راړول دا منافقین ته وایي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا. مراغم اتنه معناګان دی یو مهاجر زید هجرت بورته الله ورکی یا راغم تو هاجرتو بچ د چا د کفر نه دی تنگ شي شاعر باندې عمل نشي کوي د ودی وزي الله بورته اسباب د معیشت په بل وطن کې ورکه او دالمون پتا باندې الله فرض کړی د وقتن فوقتن هر یو المون په خپل وخت کې کې. د غزوه احد نه صحابه را واپس نو 314 منافقین د عبد الله ابن ابي ابن سلول سراغي واپس شو کنه نو صحابه دوړل شو یوې ډلې ویل چې ورسو دی وجن دا کافران دی بل ویل دی نه وجنو په جبه کلمې وای دا و کافران اعتقادي وجل راواو لیکن رسول الله مبارک دا 314 ول نه وجن کدی وجلی و یو خو مسلمانان کم او قوت او طاقت کمزور دویم دا و چې دنیا به دا ډنډوره کوله چې څو کلمه وای پیغمبر خپل ملګری بیا وجن ورنو کافران الله غوسه شو وی اخر پتا سو څه شوی دي چې د منافقینو په حق کې دوه ډلې شوي ول اختلاف کوي یو وی وجنو بل وی نه وجنو بس پرې دی الله ولټ کړی دی کفر او مدینه پاکه ده او دا نه پاکه خلک دی ګنده دا به خدای دی مدینه نه داسې ورکی لکه زرګر چې سونه په بټۍ کې کیدی نو هغه خیر او غشت نه لال شو خالی سونه پاتې شه. قال ابن عباس رضي الله عنه بددهم یعنی دوی الله مختلف کړي متشدد کړي متفرق کړي. فئة جماعة به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما وما لكم في المنافقين فئتين رجع ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احد وكان الناس بهم فرقتين
فريق يقول اقتلوه فريق يقول لا ونزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال انها طيبه تنفي الخبث عن كما تنفي النار خبث الفضه. مدینه منوره پاک او پاکیزه ده. منافقین گنده و مردار دی او دا گنده خلق به د مدینه نه خدای ورکی کما تنفی النار خبث الفضه لکه د زرګر بټۍ چې د چاندۍ نه خاوري وباسي. باب قول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به. ګوره قانون دا د اسلامی حکومت چې کله چیرته د مجاهدینو واسطه د کافرانو سره راشي نو بس الحرب سجال یا به مجاهد غالب یا کافر یا به مجاهدینو ته نقصانات رسیدلی یا غوی یا لږ یا ډېر. قانون دای چې هر حکومت د اطلاعات وزیر ورته وایي د حکومت مرکزی ترجمان ورته وایي. لکه د طالبانو څوک یادېږي ذبیح الله مجاهد نو ټول خبرې هغه نه غیر بل څوک نشي کولی دنیا ته میډیا نو چې راشي هغه به یې کوي. هغې بیا خپل یو کمیټۍ لري په دې باندې بحث کوي چې دا څه اطلاعات دي راغلي دا ټول په ټوله کې وړاندې موږ بیان کو که نه مصلحت په څه کې ده څه بیان کو څه پټ. د هر ملک دا قانون. نو دلته به منافقینو ته یو طرف نه اطلاع را چې په جهاد کې به یو مجاهد شهید نو دی به ډنډوره جوړه کړه چې سل کسه شهیدان شي چې یو لس به زخمیان وی سل زخمیان که دی به غالب نو دی به چغه ګډه کړه چې دا مغلوب. الله په دې غوسه شو آخر به دی څه مصیبت راغلی ده چې کله یو خبر د امن راشي یا د خفګان راشي اذاعو دی په خپله لګیاري خورئ او چې کوم مشران دي د حکومت خلفای راشدین دي صحابه دي نبی پاک هغوی ته دا خبره نه رسوي. په کار خو دا وه چې دی خپل ځای ته رسولی او هغوی به د دې نه څه مناسبې خبرې راویستې وې هغه به یې ښکاره کړې وې او چې کومې د ښکاره کولو نه وې هغه به یې پټې کړې وې. يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا الا اناث المواد حجرا وقدرا. مان د عبادت نه کوي الا اناسا مگر د ښځو چې څومره بوتانو لات دا د ښځې په شکلو منات دا د ښځې په شکلو عزا دا د ښځې او بله دا د امام بخاري وی الا اناسا د اناس معنا په مؤنث نه ده کړې. المواد بیروح اشیاء دوی عبادت نه کوي مشرکین مگر بیسا بیجانه بیروح اشیاء ہوتا لکه کاڼی بیروح ده او مدر لوټه بیروح ده وما اشبه کجورو نه به بوت جوړ کړي هغې د دا بیروح ده پیتلو نه به جوړ کړه دا بیروح ده الا شیطان مرید او دا د سرکشه شیطان به وسوسو د دې عبادت کوي. ولی هغه شیطان وی کنه فلآمرنهم فلیبتکن اذان الانعام ای الله څه خو دې اسم در په در کړم ملعون دې کړم زه به ستا بندګانو ته وسوسې اچوم او دی به کټکۍ غوږونه د خپلو څارویو نه غوږونه د بوتانو په نوم باندې. قیل ومن احسن من الله قیلا قیل قول یو معنا ده په کائناتو کې د الله نه ښایسته خبره د چا کېدی شي بل طبع له به د دې په زړونو باندې الله مهر لګولی. مولانا صاحب مبارک دې باب کې دوه مسلې دي. یوه مسله دا ده چې چا قتل عمد وکړي بې موجبه په ناحقه څوک مړ آیا کدی توبه وباسي توبه یې قبلیږي که نه. دویمه دا ده چې دی به په جهنم کې ابدالابد وي او که نه راوځي به. دې کې وګورئ پنځه قوله دي. ښه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په دې کې متفرد رایه هغه وایي چې چا قتل عامد کړی ده او بیا توبه وباسي توبه یې نه قبلي او دی به خالدن مخلدن ابدن په جهنم کې کوي. دی وی دا آیت محکم د دینه بعد بل آیت نه راغلی چې د دې مضمون منسوخ کړی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم یو خالدا فیها دوا وغضب الله وی د دې حکم ټول باقی د منسوخ نه ده. نو د هغه رایه داره چې توبه هم نه قبلیږي
او جهنم کې به خالدن مخلدن ابدن پروت د باقی علماء څلور رائے دی ګوره د جمهور رائے دار چې د قتل عامد چې چا کړی ده توبه قبلیږي واجب اصلی پدې کې قصاص قاتل به قصاص توبه وېست لاړ او یا به دیت ورکی یا به صلح علی مالین وکی یا به د مقتول ورثه عفو کی نو یو دا چې توبه قبلیږي دویمه خبره دا شو چې ګوره دلته دا کم راغلی ده چې خالدین فیها ابدا دا حکم دی هغه قاتل چې په ناحقه قتلم کوي او حلالم ګڼي دا حکم په حق د مستحیل کې ده قتل عامد کوي بے موجب په ناحقه او په اعلی قتل سړی وجنې ټوپک تمانچه باندې او قتل مباح او حلال ګڼي دی به خالدن مخلدن ابدني ځکه چې دی حرام ته حلال ویل کافر شو درېمه دا ده چې دا جزا د قتل عامد دا مراد د خالدن مخلدن مکسن طویلا و زمانا طویلا خالدین مکس طویل و زمان طویل ډیر اوږده زمانه به په جهنم کې پروت چې پناه کا قتل یې کړی ځکه قتل کې دوه ګناهونه دي یو حق الله حدود الله یخپولن دویم د بنده جزای فعل او جزای محل چې ورته وای توبه وباسیم ډیره زمانہ به بیا پروت ځکه د بنده حق سره بچکه نه قصاص شو نه دیت ورکنه عفو نه صلح علی مالن او څلورم قول دار چې دا حکم حمل د په تشدید او تغلیظ باندې چې خلق د دې قتلونو نه منشي پناه کا قتلونه خلق ونه کې زکه دومره سخت حکم راغله ومن يقتل مؤمنا دا به حمل کو په تشدید او تغلیظ باندې او پنځم یو ناشنا توجیه د ډیره مزیدا و یارا پکار خدا و پکار چې الله پاک قاتل چې عمدن قتل کړی دا د خالدن مخلدن ابدن په جهنم کې وسه خدا فضل الهی وی چې څه زمانه جهنم کې سزا ورکو بیا راو بس ولی وی کلمه دنیا کې ویل وی دا تقاضا د فضل الهی ده او کمنګ عدل تو ګورو نه دی عقل تقاضا دار چې د مقتول ژوند دی ابدن مخلدن ختم کړی ده دا د خالدن مخلدن ابدن جهنم کې پروت او بابا فضل الهی وی هغه مؤبد سزا ورته په موقته باندې بدل کنه په کار دا و چې د خالدن مخلدن اوس پوښو بده وای وبه قال حدثنا هارون بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف بها اهل الكوفة فرحلت فيها الى ابن عباس فسالته عنها فقال نزلت هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي اخر ما نزل وما نسخ شيء او دا ماخر آیات د منسوخ شوی ده نازل شوی ده وما نسخ شيء دینه بعد ناسخ نه دراغله نو ابن عباس دا قول په تغلیظ حمل ده او ځکه دا د اجماع دی امت نه خلاف یا د متفرد راي ول تعالى ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا کیسه دا څه شوی و چې صحابه تلیو جنگ بیا دې کې یو کوچه او غړي بيزيد چرواله هغه پسې چې منډه کړه ورته ویل چې السلام علیکم یا هغه ورته چې اسلام دی هغه مړ کوي د یاره نه دا کار وکړي قران وایي چې څوک اسلام راوړي قران وایي چې څوک تاسو ته سلام واچي سلام شاعر او اسلامیه ونه دا دلیل دی د رجرا سره مسلمان تاسو هغه ته مو وایي چې لست مؤمنات مسلمان نه وجنو دي پس له سلام نه او پس له اسلام نه دی هغه وجل من دی السلام والسلام والسلام واحد وبه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو دا سلام او سلام تدریو ما د معنیو کې امن او سلامتی پرته ده ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل في غنيمه له فلحقه
د ګډي بيزي په غره کې چرولې مسلمانانو پسې منډه کړل فقال السلام عليكم فقتلوا واخذوا غنيمته فانزل الله بذلك الى قوله عرض الحياه الدنيا ولې تاسو د ګډو بيزو د پاره مړ دا خو مال او متا د دنیا دغه تاسو سلام واچو سلام اماره د علامت چې د مسلمانو ولې موجلې ده وې دلته چې راغلي الیکم السلام دا پاسل کې سلام دا الیکم السلام چې سلام درته واچي نو بیا ورته کافر مو وایل باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله برابر ندي قاعدين غیر معذورين قاعد هغه چاته چې په کور کې ناس د جهاد ته نزي او دا کور کې ناس دوه قسمه خلک دي یو معذورین دي چې وړاندې دي ګډ دي شل دي مفلوج دي لاس نشته خپې نشته دا معذورین دي دام قاعدي یا هغه چې دواړه لاسونه هم سترګې مروغ دي خپې مروغ دي بدن مروغ دا غیر معذور دا غیر معذور ناس خلق برابر نه دي لا هغه کسانو سره مجاهدون فی سبیل الله چې هغه روان دي jihad فی سبیل الله فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم قاعدین غیر معذورین باندې الله مجاهدین ته ډېر لوی فضیلت ورکړ آیات چراغه نو زید ابن ثابت خو زیاته حصہ د قران دلی کله کاتب وحی حضرت سهل وی رسول الله مبارک زید ابن ثابت راو ته شرا شدایت ولی وی چې لیکینو په دی وخت کې د آقا مدنی پتون مبارک زماري پتون دی پاسو ناس تو پرلتی و وی په دی کې عبد الله ابن مسعود را چې لا یستوی القاعدون هغه ډیر خفه شو چې قربان والله زما زړه کې چې زما سترګې روغې و او زه جهاد ته تلم افسوس چې زما سترګې روغې نه دي زه قاعدونو کې را نو آیات راغی والمجاهدین او بس غیر اول الضرر وای چې کله په حضور وحی شروع شو په دې وخت کې د اقامدانی پتون زما د پتون دی پاسو وای دی وحی کیفیت دومره سختی وحی سلسلی وای ما وی چې خدای د زما پتون لبی خمات نشي دا دی وحی سلسلی هغه اثر وای چې کله وحی ختم شو حضور د خل مخ مبارک نه خولې پاک کړي بے عبد الله ته تسل ورک خدای وی غیر اول الضرر قائدینو کې خو هغه دي چې معذورین دي ضرر یا استرګ معذور دي یا لاسونه یا خپې نو فلهذا تاسو معذورینو کې تاسو ته ګناه نشته بلکې د غنیت د جهاد باندې بم تاسو ته د جهاد ثواب ملاوي او آیات په حق د غیر معذورینو کې ده قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صهيب بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه راى مروان بن الحكم في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن مكتوم ويؤملها عليها قال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجعلته لكان اعمى فانزل الله على رسوله وفتحه على فتحه فثقلت علي حتى زما دا پتون ډیر درون شو حتی خفت وډار شو من ترز فخزي چې پتون می مات نشي په بیخ کړ ثم سري عنه بعد الله بیا وحی بند شو الله یا تر ولې غیر اول ضرر ودا دي عبد الله ابن ام مکتوم په حق نازل ده وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت الايه لا يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن ام مكتوم فشكى مرارته فانزل دا د خپل عذر بیان وکړ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءوا ومعه الدوات واللوح والكتب فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين د سره دوات د شعیب بوتلو او کاغذ ورسره او شړیم ورسره ویل ولی کلا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدین فی سبیل الله وخلف النبي ابن ام مکتوم فقال يا انا زورید قربان زخم قاعدون کې خو زغه بسترګو معذورم نو فنزلت مکان لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر دا غیر اولي الضرر دو ځلې نازل ده وبه قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان رجلا
اخبرني عبد الكريم ان مقسما مولى عبد الله بن الحارث اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره لا يستوي القائدون من المؤمنين عن بدر والخارجون من بدر. باب قول الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. دا آیت د بدر متعلق نازل ده. څنګه د غزوه بدر کیسه داسې وشوه چې بدر ته د مکې مشرکینو ځینې هغه مسلمانان چې هغه مکه کې پاتې و هجرت مدینه ته نه وکړی په زور زبردستی د ځان سره جنگ ته راوستي. هغه مسلمانان په زور، تاسو ته خو د دې خبره علم شته که میدان جنگ ته کافران ځان سره مسلمانان جبران راولي او هغه تا ته مخې ته کړي او ځان شاته کړي، هغه مسلمان تا ته ډال جوړ کړي، اوس به ته څه کوې؟ ته وایې چې زه ګزار کوم خو مسلمان لګي، لیکن دا مسلمان شاته ولاړ څوک د کافر. ته نیت د کافر وکړه چې زه مسلمان نه ولم کافر ولم، نو که ستا په ګزار باندې مسلمان ولګي تا ته ګناه نشته او د هغه مرګ د شهادت. خو په هغه صورت کې چې دی نه وتلو باندې قادر و، نه په هجرت باندې قادر و، دومره معذور و، نه په تښتېدلو باندې. او که چېرته دی په دې قادر و چې دی هجرت وکړي وتښتي لاړ شي او بیا هم پاتې شوی تښتېدلی نه او د کافرانو سره جنگ ته راغلی ولګېده نو مرګ یې خراب ده. فرشتې به ورته وایي چې ولې د خدای ځمکه پراخه نه وه خو بل ځای ته به هم هجرت مدینې ته شام ته یمن ته به تلي ویل. چې په هر ځای کې مشرکینو منځ کې مسلمانان پاتې کېږي همدا یو حکم ده. هله قطع یوه دسته جوړه شوه علی اهل المدینه په خلاف د اهل مدینه باندې د یزید د طرفه او د مدینه گورنر ته ویلې چې تاسو به دا جوړه کوي او په مکه باندې به په ابن زبیر او د په ملګرو حمله وکړي. وی فقط تبتو فیه، وی زمان نامم په دې دسته کې ولیکلی شوه. محمد بن عبدالرحمن وی چې ولیکله وی زما ملاقات د اکرمه سره وشو چې د ابن عباس غلام فاخبرته، ما ورته ویل چې مکې نه یو دسته جوړیږي او زی مکه باندې حمله کوي زبیر ملګرو باندې. وی هغه زمنه کړم فنهانی عن ذلک اشد النهی، پام کوه چې دا کارونه کې دی الله بنده. ثم قال اخبرني ابن عباس ان ناس من المسلمين، یو ډله د مسلمانانو د مشرکینو سره راغلیو یکسرون سواد المشرکین، او دی مطلب دا و چې د مشرکانو ډله او لښکر زیات کی په زمانه د رسول الله کې او په خلاف د رسول الله. یأتی السهم یرمى به، بیا به غشي راغلو په هغه مسلمانانو به ولګېده فیصیب احدهم فیقتلو، مړ به یې او یضرب یا به زخمی شو یا به ونیو او به وه مړ به شو. الله یاد راولېږه ان الذین توفاهم الملائکه، چې کله فرشتې دین روح اخلي او دې خلکو په ځانونو ظلم کړی سره د کلمې د مشرکانو په لښکر کې ولاړي اخرجوا انفسکم، نن به تاسو ته سزا میلاوي. ګوره سبا به تم په دې خلکو کې راشي. رواه الليث عن ابي الاسود باب قول الله تعالى هي المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. دا واقعه د جنگ بدر نه مخکې راغلی. او الا المستضعفين من الرجال، کا ګوره کم خلک ډیر ضعیف دي کمزوري دي، کاغه سړی دي بوډاګان دي او کاغه ښځې دي او ماشومانان دي. لا یستطيعون حیله، هغې وس او طاقت نه لري د تدبیر جوړولو د هجرت. ولا یهتدون سبیلا، او نه لاره د یو ملک پیژني. نو که دی د مشرکانو منځ کې پاتې دي د دی اشد مجبوري ده، دی په ظالمي انفسهم کې نه راځي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما الى المستضعفين قال كانت ممن عذر الله. بس منګه پام دې ډاله کیو زما او د مور عذر می الله بیان کړی ده. باب قول الله تعالی فعل الله يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. یا کوم کسان چې سره د کلمې نه د مشرکانو منځ کې مکه کې پاتیو وای قریب را چې الله ورته عفو وکړي، ځکه هغه په زنجیرونو تړلی، هغه سره پیسې نه وي، هغه باندې ډیپټي و څوکیداران په ولاړو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن عائشه
سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن دا قنوت نازله ده وې د سجدې نه مخکې او د رکوع نه پس اللهم نج عیاش بن ابي ربيع خدای دته نجات ورکړه د کافرانو د لاس نه را خلاص کا خدای نجات ورکړه سلمہ بن هشام دا د ابو جال ورور اللهم نج الولید ابن الولید دا د خالد ابن ولید ورور دا د مشرکین سره تړلی پراتو والمستضعفین من المؤمنین خدای څومره کمزوري مسلمانان چې مکه کې لري ته نجات اللهم اشدد وطأك على مضر خدای د مضر په قبیله یو مضبوط عذاب راولېږه حمله پې وکړه اللهم اجعلها سنین کسن یوسف خدای داسې قاطی پې راوله لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې اووه کاله پی در پی د مصر په خلکو راوستې ول باب قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم مخکې دا حکم چې جهاد ته ځي اوس هم ده اسلحه به په خپل غاړه کې پرته وي مونځ به ورسره کوي وایي که سیلۍ وه باران و بیماران وی سره د اسلحې او هتیارو مونږ نشو کولی نو خیر د ګناه نشته که تاسو دا وسله وباسئ د غاړې نه په ځمکه باندې مخې ته کېږدئ او مونځ وکړئ وبه قال حدثنا محمد بن قادر ابو الحسن قال اخبرنا حجاج عن ابن جرير قال اخبرني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم هذا من مطر او كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا د زخمی نو چې سړی زخمی وي هتیار غاړه کې نشي اچوي بیماری نشي اچوي بارانی لمدیږي وای بیا کګدی خیر د کنه نور به همیشه هتیار غاړه کې سات باب قول الله تعالى ويستغفرك للنساء قل الله يهديكم فيهن وما يتلى ګوره دا مخې څو ابواب تیر شو کنه چې په یتیمو جنکو کم جبر ظلم که خیسته به و مالدار و په کم مهر به په نکاح او که بدرنګه به و مالدار به و حصہ به دی سره و په کجورو کې څه کې هغه به نه ورکوله خپل به نه په نکاح کوله یتیمو جنکو ته به میراث نه ورکاو کندو ته درې باب مخ کې تیر دي دام دی امغه دي متمماتو نه در ومن قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة قال هشام وعروة اخبرني عن ابيه عن ام عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن قالت عائشة هو الرجل تكون عنده يتيمته وليها ووارثها یو یتیمه جنې به یو سړی رالوی کړي و دی به ولیو او وارث به فاشرکتو فی مالی دا جنې به د سره په مال کې شریک و وفلیس کو په کجورو کې فیرغب وین کې ها د بدا میلانو چې نکاح ور سره وکي خیستم د په مالم ده ويکرو ان یزوج رجلا او بل سړی ته په نکاح نه ور کوله فیشرک چې هغه د سره مال کې شریک شي هغه به منع کړه بل ته به نه پرې خوله چې نکاح وکي آیات راغی باب قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا او دا مرفوع علی شدیده تفسیر چې تاسو وایي خافت امرأتون خافت امرأتون من نشوز بالها که یو خزه یریدا د خاوند اعراض نه نشوز ظلم چې زما خاوند به ما زیاتای کوي اعراض زما د زوجیت حقوق ما ته نه راکوي او خزه ورته وای چې او خاوند د خزه سره جوړ نه اراده دی چې طلاق ورکړي نو شریعت خو ډېرې لارې مقرر کړي یا د اصلاح یا د خلع او دا وایي چې نه خلع هم نه کوم او زه ورته طلاق ورکوم نو اوس وایي ګوره وایي داسې کار مه کوئ ښځه ورته وایي چې زما ټول حقوق د زوجیت زه تا ته بخمه خو طلاق مه راکړه ټول حقوق د زوجیت وایي دا خو داسې ده چې هر انسان حریص ده حرص ورته حاضر ده بخل ورته حاضر ده بخل مع الحرص که سړی ته وایي چې ټول مهر ورکه طلاق یې که سړی نه مني چې حقوق د زوجیت نه پوره کوي ټول مهر واپس ورکه پرېږده که ښځې ته ووایي چې ټول په ټوله کې بس دا مهر چې درکړی دا ورته پرېږده ښځه یې نه مني نو ګوره دا د بخل خبره ده وایي ښځه به معلقه نه ساتي چې تش په نوم په نکاح کې ده او باقي شپږ حقوق د زوجیت هغې کې ورته یو نه ورکوي یا زیات نه ورکوي نو یا به حقوق د زوجیت ورکوي یا به د ځانه جدا کوي وقال ابن عباس رضي الله عنهما شقاقا تفاسد تفاسد اختلاف راغی د دوی په منځ کې یو د بل حق نه پوره کوي وأحضرت الأنفس الشح وهواه حاضر شوی د نفسونو ته بخل مع الحرص
خواهشات پارچا باندې غالب دیل كالمعلقة لا هي أيم ولا داسې سلوک ورسره کوي لکه زوړنده چې نه کونډی او نه د خاون والای نشوزا البعد او د خاون ورسره بغض د نفرت د بالکل ورته ګوري نه چې دا زما ښځه ده او که نه ده وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عنه من عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة وی دا خو داسې وه چې یو سړی و هغه په نکاح کې به ښځه وه لیست بمستکثر منها هغې ته به یې نه ډېره مینه ورکوله نه به یې صحبت کو نه به یې مجامعات هېڅ به هم نه کو یرید ان یفارقها او اراده به وه چې د ځان یې جدا کي طلاق فتقول ښځه مظلومه وه وی ګوره یو حق هم نه راکوې خو بیا هم اجعلک من شانی فی حل زه ګرځوم تا لره په خپلو حقوقو کې په حیل کې معنا زما چې پتا څومره حقوق واجب الادا دي حیل امه ټول تا ته درو بخل خو ما ته طلاق مرا کوه فنزلت هذه الآیه نو خدای آیات راولېږه چې ښځه دومره تا سره کوي چې تا ته وایي ما ته نوبت هم مرا کوه ما سره جمام مه کوه ما ته کپړې هم مه راوړه ما ته نفقه هم خو البته طلاق مرا کوه د مطلقین نوم را باندې مقدار باب قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقین چې کوم اعتقادي منافقین دي دا به درک الاسفل کې درک اسفل کې وګوره د جهنم د ټولو نه لاندې حصہ البته دا به د جهنم نه خارج نه جهنم کې وي جنت د پر څه استعمالي کې درجات او منازل او مراتب برختل او د جهنم د پر طبقات او درکات لاندې کوزیدل د ټولو نه لاندې برخته هغه اسفل السافلین وي دا په جهنم کې د بهر نه د التب اعتقادي منافقین وقال ابن عباس رضي الله عنه ما اسفل النار نفقا فربا نفقا فی السرب تنل سوره نفق سوری ته وي تنل ته وي په غره کې وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود قال كنا في حلقه عبد الله فجاء حذيفه حتى قام علينا فسلم اسود ابن یزید وای عبد الله ابن مسعود سره مسجد نبوي کې درس کې ناشتو حلقه کې وای په دې کې حذیفه رضی الله عنه راغی دا هغه چې ټول منافقینو نامې ورته حضور خودل وای هغه ودره السلام وکړ او بیا ویل لقد انزل النفاق على قوم خير منكم بشک نازل شوی نفاق په داسې خلکو چې هغه تاسو نه بهتر او تاسو نه یعنی دا موجوده صحابهونه هغه صحابه بهتر او هغه زمانہ کې لا نفاق و او خلق به د نفاق نه ډارېدل نو فلهذا تاسو ګورئ په خپل اعمال باندې مغرور نه شئ اسنه خدای مکه غیر شعوري تور باندې په نفاق کې واقع نشي دا نفاق دوه قسمه ده کاشمیری صاحب وای چې دلته نفاق به حسب العمل مراد ده نه به حسب الاعتقاد او دا خطاب تابعین ته ده نه صحابه او ته اے تابعین او اسود تابعی ده دا تاسو ابراهیم نخی دلته ناسته نفاق په هغه خلکو کې چې هغه تاسو نه بهتر او د صحابه او دور کې مو ډیر خلکو لکه عبد الله ابن ابی او د 314 ملګری ولی رسول الله نو لیدل هغه سره ناسته ولاړ نه و په هغه زمانہ کې اعتقادي او عملی منافقت و زه تاسو د دومره اشاره تعریض کوم چې په اعمالو دوکه نشئ مغرور نشئ او ځان محفوظ او مأمون ونه ګڼئ تاسو نه بهترینه زمانہ کې نفاق و د اشاراتو کې ورته ویل د سره حضرت عبد الله ابن مسعود تبسم و بیا حذیفه لاړ د جمعات یو کونج کې کېناست دا مجمع چې خورش و حلقه د درس نو حذیفه اسود ابن یزید ته اشاره ورکوي دل تراش هغه چې کله ورته راغی وای ګوره زما مقصد داو تاسو ته مې دا خبره کوله چې دا ګوره تابعینو ته حذیفه وای کم قوم یعنی صحابه چې تاسو نه بهتر او هغه زمانہ کې نفاق به حسب الاعتقاد و نفاق به حسب العمل و هغه توبه وسته الله توبه قبول کړو چا ونه وسته رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وای هم دغه توجیه بهتره ده چې نفاق نه موږ نفاق به حسب العمل والو
او خطاب تابعین ته وکړو او د قوم نه مراد صحابه والو چې د صحابه په زمانہ کې نفاق و توبه وېسته و خلکو به حسب العمل تاسو هم ګورئ دا شکار وکئ چې بعض اعمال در نکیږي نو توبه وباسئ په خپل اعمال ډیر مغرور کېږي اور انا قال رسول سبحان الله ان الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فتبسم عبد الله وجلس حذيفه في ناحيه المسجد فقام عبد الله فتفرق اصحابه فرماني بالحصى فاتيته فقال حذيفه عجبت من ضحكه وای ما ته خو د عبد الله په تبسم باندې تعجب راغی زما په خبره ولی وخنداله لقد انزل النفاق على قوم كانوا خيرا منه ثم تابوا فتاب الله هغه توبه وسته الله قبول کړه د نفاق به حسب العمل د گنگوی صاحب توجیه خد او باقی نفاق به حسب الاعتقاد ویل باب قول الله تعالى انه حين اليك يا قوم ويونس وهارون وسليمان شابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لاحد يقول انا خير من يونس بن متى وای چاته دا مناسب نه ده زما امت کې چې وای زد یونس علی السلام نه خیم یونس ابن متان نو دا مخ کې تیر دا قول د نبی په حمل د حزمن لنفسي تواضعا یا د څه تفصیل مرا کوي چې هغه سره د یونس ابن متا چې مفضول د توهین لازم یا هغه وخت دا خبره کړې و جدت وهلا نو شو جت افضل رسول الله وبه قال حدثنا محمد بن موسى سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال عن عبد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب باب قول الله تعالى يصدونك قل الله ويفتيكم في الكلاله ګور مولانا صاحب الله تعالی نه خلق د بوس کې د کلاله په حواله اوله فتوا الله ور کړی ده مستفتي رسول الله ده قربان د کلاله د میراث سره بچکی وای الله تعالی نه سوال وکړه الله مونږ ته جواب راکړه د کلاله ان مرون هلاک لیس له کلاله د څنګه مشتق ده یا د کل مشتق ده کل ویلې کېږي بوج ته د په خلکو بوجي ولی بوجي وز درته وایم یا کلاله د تکلل نه محتاج مشتق ده تکلل وی یو طرف ته څوک یو طرف ته شړی څوک بل طرف ته ولی پلار نشته نیکه نشته زوی نشته وځای نشته وريرونه دي خوریان دي ترور بچي تر بچي هغه یو بل ته شړی ساتي نه او یا د اکلیل نه مشتق ده اکلیل د کلال نه مشتق ده کلال ولکه ګستومانی ته کلاله ته ځکه کلاله و چې دام ستومانی د چا پلار نه مور نه نیکه نه د چا زوی نه وسای نه خستومانی کنه ارزه په خپل سر باندې وي کلاله هغه میت تم وای چې نه اصول نه فروعي کلاله هغه وارثانو تم وای چې نه اصول نه فروعي کلاله د هغه میت مال تم وای چې مال د سړی نه پاتې شوی چې نه زوی وی نه پلار نین وسای وی او نه نیکه فلهذا خ تفسیر د کلاله چې نه اصول شته نه فروع شته د متعلق تاسو کوي چې څوک ویل امرون دا یو سړی د چمړ شي لیس له ولد د بچی نه او نه والدی وله اخت او د خوري فلها نصف ما ترک د میراث قانون الله تعالی انبیاء او تم نه د پرخه حکومت وخت ته قاضیان او مفتیان او ته بلکې الله تعالی د میراث قانون په خپل باندې مقرر کړی اب نئی اصول ابن نئی فروع له د وشته د نسب نسب وشته د معنا چې نه بر نسب شته ولین ال نسب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن اسحاق قال سمعت البراء قال اخر سورة نزلت براءة واخر آية نزلت يصدونك قل الله يفتيكم في الكلالة تانا تپوس کې د کلاله متعلق پیغمبر ورته وای کلاله دادا نو آیت به تر اخر پورې